نه زونته پښتون یې قبرستان دی نیک نیک حال دی په قبرستان چې ګناه کیږي زنا پشه کیږي شراب. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن هډ ته تلی هډ نه بعد میر بابا صاحب ته راغلی په بابا صاحب مشاعر ده خدا وی چې کوم مش حالات ولیدل د مشاعرونه کوم حالات باندې سره راغیدل نو میر چې ولیدل یقینا دی خوشل پته چې دا مسله نن نندو چې دا ډېر مخشینی چلیږي نو کومه مسله دا مش تو سره شیر کړه. الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ویډیو چې څه کسي لارو بار غونډه پښتنه ته د پورا د خدای دا یا اپیل کوم چې میر د بابا صاحب د دوی چاو د ممن خل علاقہ دو و دغه تلار بار خلک کرسي دوی چاو ممن خل نو تروزي ونو اخوای د ماینده وتروزي خلار بار خلک کرسي مطلب دا چاوا تو یاغه کورینا کای چا غټر نه جایز کورینا دی و دغه د پورا خو د درې سالر کولاشل چې لاګیایم کلا په یو کې کر پسې دانګر کلا په بل کې کر پسې دانګر خال کې کرنا پیلو ور په کو شزارو رو والی زمانہ رو والی لاش درو والی یک اس دایوي کې کرتا نه نو دی به تو خدای په کې مال شپ کې کر شه نه نه بدای په خپل شته سره خرو کوي او پاکټا شه نو سره کوي دا میش پښته و دا میش غیرات و دا د میش د مړیاشتین خاله مونن خپل مشرونه تا نو مینا نه پړد مو هر یو کاستا ټلیفون کړه دا دغه کیسه په باره شه چې دغه میشتو سه یې مخنیوي په چار ده مامن خیل ته په چار ده فرید ته په چار ده دغه د وشاو ته په چار ده مو مشرونه ته په چار ده چې په نوم باندې سای وزیر د یخته په چار ده چې په د علاقہ شاستېری او د علاقہ په پرې دیږي و شرمېږي به دا مو غونډه خلک ته دا خوستا چې تر ساری د کیر شایدا تر ساری په مشوم مخستان د بابا صاحب د شراول شاینه ده د کورمه د قتل شاینه ده مطلب دا چې د سیر شاینه ده که بیچاره بیه بیچاره داسې په حیا او په آداب شه بیا دا چې ډېر بختوار وي چې مطلب دا چې تو حیا سیک بل ویني نه فوټو نشید نه یوست ویډیو نه کېږي چې علاقه نه در پرې شرمېږي چې بابا صاحب نه در پرې خفه کېږي چې ممن خیل دو شاو نه در پرې خفه کېږي مطلب دا چې داسې کور کوه خو په باندې یو واحد زه و د مو د ممن خیل د دو شاو نه خطلې دو په میدانو ته وي چې پیپل ته ورسه چې سارر نه وای پاوې زه ډېر خوښ وم خو په خدای یقین وکړه چې ډېره مې ونه ګیلا دو ماریو ته ټلیفون کوم خو په ټلیفون غاور نه کوي و مو د ممن خیل زنه امیرون دی چې مو د سر ګلون دی په خدای یقین وکړه چې جهنم ترته وي یا ټیپ کوم و د دې سره رنمونه ماهده و رنمونه قدم چې د دې کیمه خوښه دو د مو خوښه دو چې مو کیمه خوښه دو د دې خوښه دو د خدا خوښه دو د رسول خوښه دو دغه نه بعد دا دو غونډه پښتنه ته خوښ کوم لارو بار چې سیمره خلک دا ویډیو کسي چې خپل خیر لیر دا پکیر شه نه سمبولا کو بابا صاحب ته کارسي عید په ودینا 14 اگست 23 مارچ به دا سړیر سي تر ساری نه و تر ساری دا سه شایدا چای عزتمان شایدا مهرباني دا وکړو دا میش خوښ کای د خلک ته چې مطلب دا چې دغه په وجود زمیر په عید و په ودینا د کوم خلکا و امیر امیرونه د طالب د ممن خیل د دوچاو نه د ممن خیل امیرون دا و امیر مرکای چې میر سړی اونسي سره د ښځې و یا د ښځه رووالی چې په کوم رنګ خپه شه دا میړه والده حکومت نه خوښ کوي چې دغه کیسې مخنیوی دا وکړو و یواسې کورټ د مقرره کو هغه په 5000 کښېني هغه مطلب ده چې په بابا صاحب کښېني زه فرید نامیږم زه ډي آی جي صاحب ته خوښ کوم ایس پي صاحب ته خوښ کوم چې زه د کیر نه ډېر غریب سړی یم خو مو د کیر نه انشاءالله چې څومره محافظین د مو حکومت دا ځای نوسوي اخته و چای ارلاژم یه بو ارلاژم و انشالله الرحمن چار نمونه سپورت وکم و دیوتای وقت نه رانو خلم و پر اخر شه غونډه پښتنه ته سلامین اوی خو په دا کیسه غور کول په چار دی امو امیر صاحب دا وته وراغری امیر صاحب سو یې دا کیم حالات چې میرا ولیدل کنه دا روزانه که خالی 14 اگست باندې یاره جدار حالات ورزونه دي اتوار باندې هوي جمعرات په ورځ هوي او ځنې خبرې خو شرم خبرې دي انتهایی میش مسلمانې زونته پښتون یې قبرستان دی نیک نیک حال دی په قبرستان چې ګناه کیږي زنا پشه کیږي شراب شل شي جیورې کیږي په دا باندې مخته تیر کول بانی سمر افسرون دي ډي سي رسمیش پیغام رسولای دی بانی کوم علما دي خطیب صاحب رسمیش دا خبره رسولي و خو حالات انتهایی خراب دي سړی سوچ وکړ نن کې مریض تېره شوله یو سړی چې ځون ته مسلمان یا یو پښتین یا ځون ته غیرتي یا نو وخت پورې ډېر شرم خبره ده
چې ښځینه هغې نه بعد داسې ښځینه رتګ بیا رتګ داسې رتګ دی چې مخینه جوات حضورونه یې جوړ کړي دي او په سوینه خلک په میان شي ښځینه نه دا آنا جانا او کور مې ته کیزېدل او په کور مې شي ښځینه هغې نه بعد لمبې شي او قبرستان سے زنا کیږي او په قبرستان سے جوړې کیږي او قبرستان هم دا خو انتهایی الله پاک مو پته نشته چې په کومه وجه پرې شي غضبونه وروشي نو خوست څومره علما کرام دي بانی خطیب صاحب رسه میش څومره افسرون دي هغې ته میش بار بار د خبره کړې زه خبره چې میش پښتونه زونه ته یایي مسلمونی کم سے کم د مسلمونۍ تقاضا ده چې موږ زنا مو خیر میر داسې ځای ته نسي نو دې دپاره انشاءالله ګزارش دا ده چې دا حالات کمیږي هر مسلمان زړه په دا خبره وخوري خو بیا دا حالات صحیح کیږي یوې دوې پنځه خبرې نه ده په وال ټکول نه کېږي ځکه چې میش سره دغه اختیار شته نه سول د زوري وي ته کې خلکو ته خو خبره خلکو خولي نه په خپلې سترګې باندې وینئ یوه غلطه وینې ناجایزه وینې تو به مخ شو د سره لګیا وي نو دا خو اوس ګوره اذانونه شوي دي المشوم المنځه وخت او ښځینه اوس موجود دي په بابا صاحب قبرستان شي ویش ښځینه موجود نو څه بده خبره ده نو د الله خاطر وکړي چې دا ماحول نه را بدل شي میش سره سینیر صحافي شباب صاحب موجود ده میش خو راغلی خو خدای شته چکر دی پر کوم حالات چې میش ولیدل نو میش دا خوشاندو چې دا حالات دغه سه چلیږي په کوم نظر سره وته ګوره حالات یاره خو دا ډېره انتهایی بې حیثي دو او د میش د انتظامیه بې حیثي دو چې دی دا ځانګل دی او مطلب په چار خو دا وه چې دا د شدیه دا د چې کوم پولیس ته اتمنځای پولیس ته یا د هغه پولیس ته نو په چار وجه مطلب هغې ته پراپر دغه په داسې ورځې شه خو ډیوټي ورکوله لکه دا 14 اګست وي یا 6 ستمبر وي یا 23 مارچ وي یا د عید و دینې ورځې نو په چار وجه هغې ته سپیشل ډیوټي یې لګېږي خو افسوس دغه د بې حیثي دی ما ډېره دو چې د میش په مرشاشه بې حیثي دو دا صرف د حکومت بې حیثي نه وي د میش د حلقه بې حیثي دو او دا وایي چې دا ځای چې کوم دا خو یو مقدس ځای دا یو ولی دا د وخت یو غټه اولیا تېر شوه خلک داسې د وترسي ډېر خلک داسې مرادي نه وي ډېرې بیماري وي هغې حاجتي نه وي په زړه شی څه مقصد نیولی هغې دپاره ارسي داسې زنانه وي نو هغې زنانه دپاره مطلب دا دی یوه بان شي د هغې زنانه دپاره خلک په سپک نظر ګوري نو ضرورت یې دغه شي ده چې دغه شی چې کوم ګنده خلک ته دغه ګنده خلک مخنیوی وشي حکومت یې دغه دپاره پراپر هغه چارې وکړو چې هغه د دغه اولیا چې کوم ده چې هغه د ده چې کوم تقدس ته چې هغه نه بې پردې کېږي دې نه علاوه د مور د پښتې مشره او د میش د باندې خو د عزت د پردې ډېر غټ نوم ده که دا شی حالت وي نو بیا خو مطلب دغه پرده و دا چې د کوم میش نوم ده دا ټول شی تباه و برباد شي نو ډېره د افسوس خبره ده شرم خبره ده د میش د مشرۍ او د میش د حکومت دپاره ډېره غټ المیه ده قدرمنې مشرانو خبرې تاسو واورېدلې شباب صاحب خبرات تاسو واورېدلې نو ډېر په افسوس سره دغه علاقې چې کوم مشران دي ډېر تکړه خلک ته خو افسوس خبره چې دې سره په خلو کېږي نه په یوه خلو کېږي نه کسان دی که هغه حلي وغواړي که نه حکومت ضرورت نشته دغه علاقې ته غلط سړی ارتلای نشي که چیرې په پښتنې شي پښتې پوتې اوله خو افسوس سره وایي چې که چیرې پښتنو وه نو پښتنې د کیر نه مې دا ښځې نه وتله او یا دا ښځې پښتنې دي نه نو ډېره د افسوس خبره ده میش گزارش کوي حکومت نه چې هغه دا څه طریقه ورته جوړه کړو او سپیشل دغه علاقې چې څومره مشران دي ځنه خلکو یې کمنټ کوي چې یاره دا خو بې عزتي کېږي باندې یاره یوه بې عزتي ته روش یې وګوري په خپلې سترګې باندې چې اواز کیمه بې عزتي لګیا دو نو دا د په یوه خلو شي وایي دغې روکتام ده وکړو چې مزید حالات ډېر خراب نشي میش تاسې نه اجازت غواړي الله په امان